اغا فیصلہ چکم ادا قانون وقت پسیغہ راست کے ساتری لر مزہ کور تراشی پا کور کے مور او پلار وی د مور او د پلار په منځ کې چې کوم رازي نو لوڼه می او زامن می او که تاسو خیال وکئ لوڼه او زامن چې دي هغه د هر راز نه مور او پلارم خبر نه ساتي اگر چې د مور او پلار ټول رازونه او ټول فیصلې چې دي هغه د اولاد په حق کې وي خو باز خبر اغی تا نکولو کے مقصد دائی چی دا دی دماغ کچا دی کہ یک دم ورتدا بوچ پہ ورواچے دے آؤٹ نشی چا قرآن کریم کے دا حروف دا یو خصوصی رازو دا اللہ و دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کی لکتاس تا پتا دا د معراج پشپا باندې مسلمانانو کې مشهور د لکابل شپه د غشپا ودا نو تاسو شو قدر مناو کړی دی چې پکې پټاخې خلاصولې او چا پکې الوا پخولا او چا پکې کیر میر پخولو کنه الوا او کیر دی خو خشه چرته جمعه تم ته لګ راشي خو اسی ما مطلب داو چی اصل راز دا لیلت القدر او دا شب قدر چی دے اگا اصل راز باندی ترو سپوری دا بدبخ قوم خبرم ندی دا دیش پہ اصل راز دا دے چی دا اسمانونو کال چی دے پا دیش پا نوے کی ما پا خبر پوئے گا لکه د دنیا د انګریزي کال په کومه میاشت نوې کی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی وغیرہ وغیرہ د اسمانونو کال چې ده هغه په دې 15 شپه باندې نوې کی د هر انسان د تیر کلی کار رجسٹر کې خو دی شي او نوې رجسٹر باندې شروع شي پخوانی بزرگان او نیکان چیو اغیب پا دغا ورز رو جنی وا او دغا شپا بے ٹولا پا عبادت کے تیرولا چی زما دا نوی رجسٹر افتتاح چی دا او ابتدا چی دا اپا عبادت او پا نیکای بانیش نن پا پاکستان شریف کے زمونگ دا جمیدش پہ افتتاح او ابتدا چی دم پا ڈم توب او کنجر توب باندی کی گی او د لیلۃ القدر او د شب قدر د شپې افتتاح چې دا غم په ډم توب او کنجر توب باندې نو دا ملک چې ده دا ډم ملک ده ډم پیژنې دا د سړیتوب ملک نه ده کدا د سړیتوب ملک وې نن به د دې ملک دا حالت نه وي تو ګوره چې چرته د کنجر توب او چرته د ډمتوب او چرته د فحش فلمونو دروازې چې وې هغه نن ټولې په پاکستان کې کولاو دي په هیڅ ډمتوب او کنجر توب باندې پابندي نشته که د جمعې په شپه ډمې ګډې تانیدار نه اجازت والا بس د ملا زوی دے تانیدار کوشتے وی جلال نو گیدڑ بوی علال او که تانیدار یو ملا زوی چرته تلو دغه سره دا الکانو سره وی راځي ښکار ته ای تلی دی نور څو ورته نه دی ملاو شوی گیدړی ویشته الکانو ورته وی چې دا گیدړ خو مردار دی هغه څوک وی چې مردار دی مولا زوی زما حلال مردار تاسو پیژنې حلال ولکرا زید د به خوزه چې پلار نه پختنو پلار له راغلی دی ورتل چې میا دیږي د حلال هغه وی چې نه مردار کون اخنه کې حلال
وی چې تواډا پتر نور جمال آکھنے کے گدڑا لال وی جد نور جمال آکھنا تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں چې نور جمال ویلی دی نورے گا چیز کتاب گورم نو کتاب راغست خلق کینولی غالکا ویلے سنو میاں کتاب نا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتائی علتا گدڑان می دڑان توڑ روا ہے دکا چیز مازوئی ویلی نو نن معاملہ دا نور جمال پلاس کے دا کہ نور جمال ویلی چی ڈما گڑا کا نور آواش ہوا او کہ نور جمال ویلی چی نا نیش گڑو لے تاسو خیال رہا تیرو ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار ولته تللی وم نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جي یو مهرباني خو وکړئ ما لې وایه وی جي د رور مادمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي اوس خدای ګواه دی دا ډسکو ما نه پېژندی چې ډسکو څه بلاته نو ما دا خیالو چې دا بچرته د جنج منج یا د سشي پرمټ غواړي نو ما ورته ویلې چې ډسکو کېری ویل ډسکو انجی او بچیان دا میوزک وتا خدای مال تباک تاکہ دومره انسانیت نشتا چې توس ما ته وای چې ډیپټي کمشنر نه مالا د ګډا اجازت والا دومره د دې قوم سترګې وشلې او دا دومره بے حیا قوم مونږ دا مولیان او په قبرونو درتا تبارک الذی وای خبره د دیم کوا چې تبارک الذی خو څه کوي ته د دې قابل مې چې تا د پاره ویلې شي چې دې خدای وکړي ته د دې قابل یو بزرګو یو سل درش په تکاله عمر کې وفات هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو یو حضرت لاہوری رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم دی یو قبر کشف وکړي یو مړی وګورم لا ویل راځه لاس نه ونیوم بار داسې وستم ادیره ته چې داسې توجه وکړه نو ما ته وی چې بچیا داس چل دی چې مړی خو درته خیم په قبر کې خو په دې ادیره کې داسې مړی نشته چې تی وګوره اوړه دی خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست یو غوښې ته غوسیږي لګیا نو کمی در تو خودنو ټول عمر بروټای خوندر نک نو داسې می ته منډه واله کنه چې په یو سا کور ته ورسه زما عزیزان مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډیر لوی سړی او د ډیر لوی علم خاوند په لاهور کې تپوس کو د حضرت لاہوری رحمت الله علیه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلی دي چې او لاہوریو میں تمہاری خبریں آگ کی تندوریں دیکھتا زستاسو قبرونا دور تنورونا گورم وہ حضرت داری شیادہ اگر افغانی صاحب آپ میرے ساتھ تشریف لائیں ٹانگا کے ناس تھی افغانی صاحب قسم خوڑو چادیره تلاړو نو زما په دې مخ لاس راخ کو چې لاس راخ کو د ادیره ته مې وکړه د هر یو قبر نه د اور لمبې راوړ وی بیا په مخ لاس راخ کو راته وی چې آئیں ابھی اس پہ اکتفا نہیں کرتے ایک اور چیز بتا دو نو د لاہور شاہی مسجد ته راوست وی بیا راته په دې مخ لاس راخ کو چې مې وکړه داسې دنیا د پکې څوک سپي دي څوک خره دي څوک پیشوګان دي څوک قچر دي څوک غویان دي
وی دامی وی ماوی چې بس حضرت ما تسلی وشو نو ما ورته وی چې افغانی صاحب دا رحمان بابا وی چې که ظاهر می د سړو دی زه سکړم که ظاهر می د سړو دی زه سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب مونږ معنوي چارپای مونږ معنوي سپیو د سپی کار څه دی چې هیڅ دې ورته نه ویلي او در پسې بغار داسې ده که نه ده اخر کلو کې خو سپي هم ډېري که نه سپي ته به تا هیڅ نه ویلي او در پسې بغاپي نن وګوره دنیا معنوي سپی ده غږ به دې هم نه یې کړی او څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړي خبر به هم نه څه نه څه لکۍ به یې در پورې تړي نو زما عزیزانو اوس زه یم زما خدای په ما پوه دی چې ما په کوم شي پسې څه ویلي دي په جومات کې ناست یم زه په خپل هغه شي ته نږدې نه یم ورغلی که زه د پردې متعلق ویم الحمدلله ما د کور پرده ټیک ساتلې ده که زه د ټي وي متعلق څه ویم ستاسو دوا پکار ده په غلطه یم چېرته ټي وي زما کور ته نه دی راننوتی که زه د وي سي آر متعلق څه ویم خو تصور نشي کېدی چې بلډیګر ملا به وي سي آرونه ګوري دا خو تصور بیا که زه د چا د جنکو متعلق څه ویم چې ستاسو جنکای نن هر کلی والا دا کوشش کې ایم پی ای او ایم این ای پسې چې جی زمون کلی ته د جنکو سکول ډیر ضروري نو ممبران چې راشي رونو تاسو غږ مه کوئ او جنکو سکول مې دله منظور کو دا جنکو سکول دې ستا کپره بیا ایم این ای او ایم پی ای ورشئ د پاکستان نن د منډۍ د غویانو په شان خرڅ شو په پاکستان خرڅ شو که نه د غویانو راشه ستا په صوبه سرحد کې د صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ګوره د غویانو په شان خرڅ په مخ د ځمکه خو چېرته داسې صوبه وښایه چې په 15 وزیرانی پکې 15 او 20 پکې ایڈوایزران داسې صوبه خو چېرته وښایه اوس په دې لاره چې راتلم هم یو وزیر په مخه راغی خدای خبر چې اعلی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے په کومه لار چې زه رپړپې به په مخه درځېدل بیا د دې خرچ 1,15,00,000 روپۍ خرچ دی د میاشتې 1,15,00,000 ستا سړکې به خاورې جوړې شي ستا تعلیمي معیار به خاورې اوچت شي ستا دپاره ډسپنسرۍ به خاورې اوچت شي دا نن غرق ولې یی عزیزان غرق ځکه یی چې تاسو د خدای اسره پرېښې والله العظیم زه په جمعیت العلماء اسلام کې که زه یا زما ملګرو چاته دا ووایي چې زه به درته سړک جوړ کړم زه به درته سکول جوړ کړم زه به درته ډسپنسري جوړه کړم زه به درته دا وکړم زه به درته دا وکړم په هغه ټکي به د جمعیت نه توبه وباسم او غلی به ناست یم ځکه چې زه به دا وکړم دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده په خبره پوهېږئ زه به دا وکړم کینه خوار چې ته صحیح دا زه به دا وټکم کوم ټکی بوټو کړی میں روٹی کپڑا مکان دوں گا
نو نه روٹی ورکړه نه مکان ورکو نه کپڑا ورکا انجام یې څه شو لوری چې پیرالا ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونږ به غریبی ختمو ا د غریبانو نور کور وران نو غربت کا خاتمہ خلق ورپسیش چل کا غریبیم لري کی غریبیم لري کی نو تا د خدای نه اسره اوچته شو او د بنده اسره د اختیار کا نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے مرګرتیا په یو نیت کې یو نه هغه دا چې انما الاعمال بالنیات قانون دی د ټولو اعمالو دارو مدار چې دی هغه پر نیت باندې د هر یو مسلمان نیت کدا نو چې یا الله زما ټوله منډه ترړي چې دی اب دې د پاره چې د ملک نه د انګريز قانون ورکم او د قران قانون پکې جاری کړ تاسو د دې علاقه خلک ټول نیشنل پارټای والے یہی کنا مبارک شه تاسو تخپل تاریخ معلوم دی باچا خان دی خدای پاکو بخی د دو استاذ په سیاست کې څوک نه ټول وای د دو استاذ په سیاست کې څوک مولانا محمود الحسن چاته چې شیخ الهند وای دای استاذ او دا زما تاریخی خبره درته نکوم په سن 84 کې زو باچا خان یوځای تلیو دلی ته او د دلی په پارلیمنت کې د شیخ الهند سیمینارو او مولانا اسد مدنی داغه سرپرستی کولا باچا خان زما په مخ کې د دلی ټول پارلیمنت ناستو په سټیډیم کې او باچا خان دا مقاله واورل چې د شیخ الهند مونږ درې سپایان یو ولزوما یو د ترمزو اجی صاحب او یو میا عزرګل صاحب اسیر مالټاو د درې کسانو با د شیخ الهند په هدایت باندې په صوبه سرحد کې کار کو او بیا زمون کار څو کدل تداتیا نوی کالو بوډاګانی اغي ته پته ده چې باچا خان د خپل تاریخ آغاز کړو د څنا چې پیرنګي ورکو او قران آزادو بل څه خبره خونه وکړه نو ټول قوم ور سره په دې نیت مرګړو علما ور سره مرګریو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې براغ نو اول تپوس به د باچا خان کولو دا ټول لوی لوی اکابر او لوی لوی علما چې دا ور سره مرګریو چې پیرنګي ورکو او قران آزاد دا ستاسو بنیادی مشن نو سیاست هم زده کړه د مولا نه دی اوس دا ټکه مکه چې مولا پکې لا چاره واستو ستا استاد مولا نکاح دي چا تړلې بے نظیره څومره لوی خزاله لور لا شوم نو مولا لا ټولو چې بانګ باورته څوک ځکه چې دا کار مولا نه بغیر کیږي نکاح دي چا تړ بیا چې مرشي بسم الله وزعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک دا درته په قبر کې څوک ته مولا نه بغیر یو قدم نشي اوس الیکشن چې راشي کنه تاسو سترګې په تندي کې شي مولا په کې لا چاره اوس او دې کټو د مولا ایمان او دې کټو چې دوار آئی ڈی آئی او پیپل والا خپل ممبران پټ کړیو چا سواد ته بوتلیو چا چرتا د جمعیت دا ممبران دا سادلا لیونی
دا د اسلام آباد په سړک وګرځیده چا جرأت نشو کولی چې نږدې ورغلی وای چې دا 2 کروڑه روپۍ والا او ووټ مال راکړه هم لیده د بلوچستان یو ممبر دی هغه ورته وی چې 2 کروڑه روپۍ خو معمولی خبره ده والله کې والم خو که ډېر سراکم نو ووټ نه درکو تاسو پوه شئ په خبره